څېړنې ښایي چې د تېرې یوې میاشتې په مهال د پاکستان دننه ترهګرۍ پیښې نورې زیاتې شوي دي او د اپریل میاشت کې ترهګرۍ 48 پیښو کې 68 کسان وژل شوي او 55 نور ژوبل شوي دي. د غیر دولتي څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورټي سټډیز په یو تازه ریپورټ کې مخې ته دروړل شوو شمیرو له مخې د 13 اپریل په میاشت کې د ترهګرۍ پیښو کې 30% او په دې کې اوښتو ځاني زیانونو کې 12% اضافه لیدل شوې ده. خیبر پښتونخوا صوبه کې ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپلې شوې ده او قبایلي ضلعو کې ترهګرۍ پیښې 100% زیاتې شوې دي. ریپورټ وایي چې په تېره میاشت کې امنیتي ځواکونو ته اورېدلو ځاني زیانونو کې هم 15% اضافه ریکارډ کړل شوې ده. ریپورټ وایي چې تر دې وړاندې د مارچ میاشت کې ترهګرۍ یو کم 40 پیښو کې 50 کسان وژل شوي او 3 یا نور ژوبل شوي دي. ریپورټ کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو هم تېره میاشت د توندلارو او ترهګرو په ضد خپل عملیات له پسې سیوا کړي دي او په بېلابېلو عملیاتو کې 40 ترهګر وژل شوي او 40 نور نیول شوي دي. ریپورټ ښایي چې تېره میاشت امنیتي ځواکونو زیات عملیات خیبر پښتونخوا صوبه کې کړي چې پکې د وژل شوو توندلارو شمیره 13 او د نیول شوو شمیره 14% ښودل شوې ده. د پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورټي سټډیز دا ریپورټ په ګوته کوي چې 13 میاشت خیبر پښتونخوا صوبه ترهګرۍ تر ټولو زیات اغېزمنه کړې او ترهګرو په دې صوبه کې 30 بریدونه کړي چې پکې 15 کسان وژل شوي او په دغو وژل شوو کسانو کې 30 امنیتي عسکر 12 ترهګر او 15 عام وګړي شامل دي. همدغه شان دې بریدونو کې 32 کسان ژوبل شوي هم دي چې 12 پکې عسکر او 10 عام وګړي ښودل شوي. ریپورټ ښایي چې د خیبر پښتونخوا په بندوبستي ضلعو کې 13 میاشتې د ترهګرۍ 19 او په قبایلي ضلعو کې 16 پیښې ریکارډ کړل شوي دي. په قبایلي ضلعو کې 13 میاشتې ترهګرۍ پیښې 100% سیوا شوي دي. په مارچ کې دغه سیمو کې ټول 9 بریدونه شوي وو چې اپریل کې بیا شمیره 16 ته لوړه شوې ده. ریپورټ کې ویل شوي چې بلوچستان کې ترهګرۍ ټولې 14 پیښې شوي چې 21 کسان پکې وژل شوي او په دې وژل شوو کسانو کې 11 عسکر او 9 عام وګړي دي. همدغه شان بلوچستان کې ترهګرۍ پیښو کې 13 میاشت کسان ژوبل شوي هم دي چې 21 پکې عام وګړي او 2 عسکر دي. په ریپورټ ښایي چې د اپریل میاشت کې بیا په پنجاب او سند ایالتونو کې یوازې یو ترهګریز برید شوی دی. تر دې وړاندې 13 هفته د پاکستان پوج د مطبوعاتي څانګې مشر رسنو ته ویلي وو چې امنیتي ځواکونو د روان کال په ړومبو 4 میاشتو کې 1600 ترهګر نیولي او 188 په عملیاتو کې وژلي دي. پوځي ویان ویلي چې امنیتي ځواکونه هر ورځ نږدې او یا عملیات د استخباراتي معلوماتو په اساس کوي. علب خان شیرپور دلبر نیوز 400